الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبين النساء إذا أراد سفرا دو خبرې ما تاسو ته کړي دي دوباره کوم. یو دا ده چې په پیغمبر علیه السلام ته قسم واجب وکړو، نو بعض حضرات وایي قسم واجب او ځکه چې حضور پاک فرمایي چې کله به قسم کوو بأنهم هذا قسمي فيما ولا املکو، او کم سیز چې ته مالک او زه مالک نیم الله په هغې زما مؤاخذه مه کوه، چې هغه غیر اختیاري حب دی د عایشې سره ډېر. لیکن نور جماهیر علما وایي چې قسم واجب نو، نس د قرآن څه وایي ترجي من تشاء منهن وتؤوي الیک من تشاء. او که پیغمبر مبارک دا الفاظ فرمایلی دي د صرف استحباب په صورت فرمایلی دي چې مستحب دا ده چې بیا محکمه. دویم دا دی، دویمه خبره چې ما تاسو ته ویلو چې په سفر کې په نبي علیه السلام باندې هېڅ قسمه دا لازمه نه ده، بلکې په مونږ هم چې ته قرعه واچوه، ځکه بعضې بیبي د سفر د مشقت برداشت کولی شي او بعض انسان نشي کولی. دوه ښځې دي، یو زړه ده بیماره ده، بوډۍ ده، یو ځوانه ده، نو بوډۍ به ته ګرځی که تا به په شا ګرځی، نو دې کې قرعه لازمه نه ده. بعضې دواړه به ځوانې وي، خو یو به په کور کې د کور د ماشومانو خیال ښه ساتلی شي په نسبت د بل، او به کور پرېږدي. بهر کې د حضور پاک ټولې بیبیانې د دې جوګه وې چې سفر مشقت برداشت کړي، نو دا چې قرعه کړې دا طیبا لخاطرهن چې دوی خوشحاله وي. استحبابي صورت دی، څه واجبه نه ده. زه اوس دغه دوه خبرې وې تېرې شوې، ورپسې شه. بیبیانو منځ کې به قرعه اچوله، کله فتوا کله یې نه هم دا اچولې، کله یې صرف بعضې بیبیانې بوتلې دي. خیال دې راغی؟ په بعضې موقعو یې بعضې بوتلې دي. نو ما تاسو ته ویلي چې کانه اذا خرجه مضارع شوه، او کانه چې په مضارع داخل شي معنا د ماضي استمراري، خو مې حدیثو کې دا شایعه نه ده. مخکې ده باللیل فی اللیل سیر به د عایشې سره د شپې کاو، یتحدث خبرې به یې ورسره کولې. نو حبسې ورته وی عایشې ته وی ته نه سورېږې بېګا زما په وخه، او زه به ستا په وخت ورشم تنظورین، ته به مو ګورې او زه به مو ګورم چې څه سو. پیغمبر هم سره خوشطبي کوله، چل ولې کاو چې زه به ستا په وخت ورشم، حضور پاک به دا ګمان کوي چې دا عایشه د منځ کې به زه یم، ته به زما په وخت. فقالت بلا، دا خوشطبیتي محبت مینې داسې ټګي دوکه نه ده. مخکې ده فرکبت فجاء النبي صلی الله علیه وسلم الى جمل عائشه او پاغه حفصه وا وسلم علیها ثم صار حتى نزلوا. یو ځای کې نزول وکړه، نو اونمون حضور پاک عایشې لره چې نزول یې وکړه، پته ولګېده چې اوهو دا څه وشو، دا خو حفصه ده اوښ نه راکوزه شوه، عایشه نشته. فلما نزلوا جعلت رجلیها، نو عایشه بیا خفه وه چې دا ما څه غلطي وکړه. یو حضور پاک ما نه خفه چې دا ما تا سره مینه شپې تا سره سفر کوم، تا بل چاله دا موقع ورکړه. بل د بعضې بیبي او د خاوند منځ کې خپل خاص معاملات دي، هغه د بلې بیبي نه پټ ساتي، نو که هغه معاملات یې دې سره ښکاره کړي بیا به څو. نو جعلت رجلیها بین الاسخر، عمر یې کم و که نه، تاسو ته خو ما ویلي د عایشې عمر کم و. نو سرګړي کې یې پې ورکړې ورته قل یا رب سلط علی عقربا، عقرب یا حیه را باندې مسلطه کړي چې ما له ټک راکړي او مړه شمه، او طاقت ونه لرم ان اقول له شیئا، ځکه ما ته به اوس پیغمبر وي دا دې څه کړي دي چې جواب ورنه کړی شم. دا ټول د عایشې د ماشوموالي عادات دي. اتلسو کالو خو دې عمر و چې حضور پاک د دنیا نه تللی، او دا چې څومره اسپر دي دا ټول د عایشې عمر دغه وخت به څونه یا 12 کاله یا 14 یا 14. زه اوس ورپسې شه. او بالکل که یو ښځه خپل نوبت بل طبقي بخلی شي مخکې ده. ها العدل بین النساء، د ښځو منځ کې به انصاف کوي، او که انصاف دی ونه که سخت لوی جرم دی. قرآن کې الله څه وایي ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، نو عدل ضروری دی. اوس دې کې رستو حدیث را روان دی او مخکې تېر هم شو، امام بخاري رحمت الله علیه دې کې حدیث راوړو
ډېر روایت دي دا مخکې روایت کې دا قرعه کړې ده دا عدل بین النساء دی یاد لري دا مخکې روایت چې دا د عایشې سعودي خپل نوبت وبخه دا عدل دی که هغې نه وي بخلې حضور پاک به عایشې له یو ورځ ورکوله نو روایات په دې باب کې ډېر دي په دې نسبت امام بخاري رحمت الله علیه پکې حدیث راونړو چې ته ولا خوښ کې مخکې دا بس اوس دې کې یو اختلاف دی وره دا رکوټ اختلاف دی کې نور اختلافات نشته چې یو سړی په نکاح کې یوه ښځه او دې بله ښځه کوي نو ائمه ثلاثه د امام صاحب منځ کې اختلاف دی که دا بله ښځه باکرۍ نو ائمه ثلاثه وایي دې له به وروځې ورکړي دا چونکې نوې ښځه ده نو دې له یو اعزاز پکار دی نو وروځې به دې له ورکړي دا داسې باندې نه چې وروځې ورسره جما کوي خو وروځې له دې یو میلمستیا شوه وروځو نه پس به بیا یو ورځ زړې ښځې له یو ورځ دې ښځه یو زړې له یو دې له او که چېرته دا دویمه ښځه سیبه ده نو دې له به درې ورځې ورکړي دا د دې میلمستیا د درې ځکه چې داسې هم د خاوند بلده ده نو چې درې دې له ورکړي نو بیا به یو ورځ زړې له یو دې له یاده شو خبره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سوی او نه یا به دې نوې ښځې له یو ورکړي زړې له به هم یو ورکوي او که دې نوې ښځې له اووه ورکړې اووه نو بیا به اووه زړې له ورکوي او که دې نوې ښځه سیبه ره درې ورکړې نو درې به چا له ورکوي زړې له به ورکوي که ته وایې چې دا خو میلمنه را دې میلمستیا ده نو زړه هم خپه ده د هغې زړه هم دردېدلی دی په دویمه ښځه خامخا هر څنګه چې وي وړومبۍ ښځه خپه کېږي نو دې له به اووه ورکړي بهتره دا ده حدیث موافقت هم شو نو د هغې نه پس به بیا اووه هغه زړې له ورکړي دا د پلار کره لاړه شي بیا دې دمه وکړي د پلار کره او که سیبه وکړه نو درې دې ورکړي درې به چا له ورکړي زړې له نو ګوره د نصوصو منځ کې موافقت هم راغی او د دواړو ښځو طیب د خاطر د زړه خوشحالي هم راله اوس زه دا خو اختلافو دلایل درته ویمه مخکې ده عدل بین اذا تزوج البکر علی السیبه مخکې ښځه خو وي سیبه د شابته انس وی که زه وغواړم چې ووایم چې قال النبي صم نو ام ویلی شمه ولکن السنت لفظ ویما نو صحابي چې سنت وی نو قول د پیغمبر ته مرادي همدغه دی اذا تزوج البکر چې باکره په نکاح والی دویمه نو اقام عندها سبعا واذا تزوج السيبه اقام عندها ثلاثا پوهیږئ پې دا بله مو وایه همدغه حدیث دی شابه من السنة همدا حدیث مرفوعه دی چې تزوجو کې رجل باکره په سیبه مخکې ښځه خو وي سیبه اقام عندها سبعا وقسمه قسمه څه بیا دې قسم خپل شروع کړي وإذا تزوج السيب على البكر أقام عندها ثلاثا دي مناسبة شو ثم قسم أبو قلابوي لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق أخبرنا أيوب سفيان عن أيوب وخالد قال لو شئت قلت رفعه يوم مطلب دي يعني يو ذاك راضي کہ خالد وی لو شئتو بل ذاك ابو قلابه وی لو شئتو بل ذاك انس وی لو شئتو د دې درې واړو د خبرو استعارض نشته مقصد دا چې من سنته دا څه ده لکه چې انس قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي اوس حدیث څه معلومه شوه ظاهر کې د ائمه ثلاثه مستدل شو لیکن زموږ دلایل څه دي زموږ یو دلیل دا دی نص قرآن الا تعدلوا فواحدة دا خو عدل نشو چې د دویمې سره وی باکره یو بیا هغې له یو دی له یوه دا خو عدل نشو یا که د دویمه سیبه یو دی له د درې ورځې ورکړئ او بیا یو شپه یو له یو له بل له دا خو عدل نشو او دا اوس مخکې تېر شو ولن تستطيعوا ان تعدلوا یاد دی نصوص مطلق دی او المطلق يجري على اطلاقه مطلق دی هغې کې دا نشته چې د زړو دوو ښځو په منځ کې چې دواړه ستا په نکاح کې وي او وخت تېر شوي عدل کوه او که په لومبي ځل د دویمه ښځه وکړه نو بیا عدل مه کوه نصوصو کې خو دا نشته خو مطلق دی خو که د دویمه ښځه واده کړه د لومبۍ د پاسه که دویمه باکره ده او که سیبه ده نو هغې کې به عدل کوې دا زما دوه دلیله شو او زما نسته قرآن هم د مولانا صاحب حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا دوه ښځې وي ولم يعدل او د پاغي کې عدل نک نو جاء يوم القيامه وشقه ساقط
د قیامت پر ورځ به دې داسې راشي چې دا نیم طرف به فالج والي، دا خپه او دا لاس به ساقطي، دا به فالج والي. اوس هغې کې دا فرق نشته چې دا عدل د هغه وخت کې نشته چې کوم وخت کې دویمه ښځه وکړي او یا سیبه یا باکرې، هغې کې دا نشته دی. یا لکه خیال دې راغی نو چې وشقه ساقط او ردې نه څه جواب وکړمه، ما ته وګوره اورېږه هغه دا حدیث د ابو هریره دی ښه، او الفاظ یې داسې دي من كان عنده امرأتان، سمعوا من كان عنده امرأتان ولم يعدل بينهما، جاء ګوره صيغه د ماضي تحققا راوړلې ده. من كان عنده امرأتان ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. دینه څه جواب وکم؟ دې جواب تاسو له ابو داود کې راشي، مسلم کې به هم راشي. هغه څنګه دی ووره؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تا حضور پاک فرمائی دا حدیث ذہن کے واچا ما تا یاد دے. ام سلمہ تا رسول اللہ مبارک فرمائی لیسا بے کے علی اہل کے ہوانو، ستا پا ذریعہ دے ستا اہل ذلیل نشی. جدا خد تا سوک سپک گوری نو دا دا غد طول خاندان دا خد توہین دے. لیسا بے کے علی اہل کے ہوانو، لیسا من کے یا لیسا بے کے پا سبب ستا پا اہل دے سہوان را نشی، یعنی دا بس عزت کو. ان شئت سبعتو لکے، ان شئت کستا خوخی سکو ما سبع، حالانکہ دا سیبہ دا چی پا نکاح اخلی بیا وتا حضور پاک سوئی سبعتو وی. ان شئت کستا خوخی سبعتو لکی تال وروزی در کم. ان سبعتو لکی سبعتو لنسائی، ان سبعتو لکی سبعتو لنسائی، او کتالا می و در کڑے یا بنور لم او ورکوما. لیسا بکی علی اہل کے ہوان ان شئت سبعتو لکی، ان سبعتو لکی سبعتو لنسائی. دا پا ابو داود کم دے دا پا مسلم شریف کم دے. پتاو لگے دلا چی منگ انکار دینا نکو دی دوے میں درے ورکی او ورکی ہر سنگا چیوی او بیا بسکی نو دے کہ کم دی چڑھن بیالا بیا یو رض ورکاوا. دیکھیں خود علومبی کی نشتا دویم کسی دی چھے من السنت اذا تزوج الرجل البکر على السیب اقام عندها سبعا وقسمہ، بیا دی قسمو کی، بیا دی سو کی قسم. نو ظاہر متبادر دا قسم نہ بے انصافی والا قسم دی کہ انصاف والا دی. نو انصاف دا دی کہ بلے لبم وہ ورکائی، انصاف دا دی کہ بلے لبم درے ورکائی. نو گورا دا نصوص گورا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تا گورا دی ظاہر کی یو حدیث باندے عملو کی اغم پاکی ساکت تیرا دینا چڑھن بے سر بس صورتی اغم دا لنبے بی بی دا جنہ ساکت تے او قانون دا دے گورا قیدے للال شاہ چی پا یو باپ کے ساکت او ناطق راشی ساکت پچا حمل کے گی پناطق نو آگے کے دا دی ان سباتو لکی سباتو لنسائی نو دے کم دا قیدو لگاوا نو دے کے دا قید نو قیدہ باندے معمل لاغے چی ساکت پا ناطق حمل شو یو دویم سو شو دا نصوص من کی تعارضم ختم شو. دا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مستق داو سور پسے شمورانا سے او دے کے میں خبر اکڑی دخوا غرض دا امام بخاری سے دے مخی قسم ثابت کو گورا اغراض معلوم آوا اس سوئی پیوش پم ٹولو رتلیش بیام عدل شو کنا پیوش پم نو غسل بیاو کے او ماوی چی دا رسول اللہ مبارک پا جو ٹول جن کے سو کرتا کڑی دی بس تاسو تیاد دا خبرہ ورپسے شاہ. دا دے قسم دا مطلب نہ دے جمع کوا ما خطا ہوتا ویلی چی جمع خبرہ نہ دا قسم دا مطلب دے چی دا بی بی حالات با گورے دا غب خوشحال شی خزان دا خد پا کوٹا کے پرتی او تبل خد سر پروتی خام خاخ پکی گی دا ہم خوشحالی کی دے اوش پا مال رازی اوش پا غیل رازی سور پسے شاہ. کان یتوفو بیا سوالو کا کان پا مضارع داخل شو مانا دا ماضی استمراری ورکی حالانکہ ما تاسو ہوتا ہوئی کہ دے پٹول جن کسو کرتا کڑی نو دا ماضی استمراری مانا ورکول دا پا حدیثو کے شایعانا دا مخ کے دا او دروازی مورت دیشے کہ جمع کے موسر کولے شے کہ بغیر جمع نہیں ورپسے شاہ. نزدے باکی ہوتا مازیگر با پٹولو باویلو پا حبسے پحتا بس اکثر ما کانی احتبسو مخ کی راضی چی زینب سر بیڑیر وقت رہو اغیب پیشات سکل یاد دیدی دلتا حبسا
نو بعض حضرات وی دا کاتب غلطی دا حفصه نه بلکې دا زینب دی، لیکن زه غلطی باندې ولی محمول کم. د حضور پاک یو ورځ خو نه و، نه یو میاشت و، نه یو زمانه و. کله زینب سره وخت زیات تیر کړی او کله چا سره زیات وخت تیر کړی، حفصه سره زور پسې شه. غرض د امام بخاري سره چې که ټولې ښځې د بیمارۍ خدمت کولی شي نو بیا ته ګرځېدی نه شي په مرض کې، نو نورو نه اجازت والا، نورو هر یو به وایي زه به خدمت کوم، د حضور پاک وار یو کو نو بیا او که نه یو بیبي د خدمت کولی شي نورې نه شي کولی، بیا دا اجازت اړو ضرورت نشته، هغه متعینه ده. ورپسې شه. اینا انا غدن اینا ورته پته و چې سبا د عایشې نوبت دی، بیا هم وایي یعنی صراحتا اجازت نه غواړي، دلالتا غواړي. صحابي بیانې پیش وې چې تا ته خپل نوبت معلوم دی، بیا هم تپوس کې فاذن له ازواجه حیث د الله رسول چې کم ځای دی خوښی، نو بیا د عایشې کې شو. ولې یو پټولو کې دا ځوانه وه، دې خدمت ښه کولی شو. نمبر 2 دې سره حب غیر اختیاري زیات. نمبر 3 د دې د کوټې دروازه محراب ته مخامخ وه، بالکل مخامخ وه، ځکه خو چې اعتکاف به کو د دې د دروازې نه به هغې لاس را دننه کو، نو په دې وجوهاتو او بل ابنة الصدیق هم وکنه. دا هم ویلی شي قرآن حکیم کې دې خصوصي آیات هم نازل دي، او بل الله مقدر کړی هم و چې هم د دې کوټه کې به دفن کېږي د وجوهاتو. شابته هغه د ګل ورځې د دې نوبت و. ها تیر شوی زما د هغه لاړې مسواک قصه دې یاده ده. شابه ای شابه فی غیر اختیاري که د یو سره مینه زیات دی نو په هغې مواخذه نشته. تکړه شه مولا سبق لسان دی. بچے دو پرونه غوګد حدیث کې تیر شوی دوکا کې نه کی تعالی هذه د عائشه التي اعجبها حسنها، دا غي حسن غي تخوخت تعجب کې چولې چې زما داسې حسن دې کده پیغمبر سره ارسو کوم مان نه خپه کېږي، نو ته په دوکا نشي. حب رسول الله اے لاجل حب رسول الله اياها يريد عائشه. نو بیان مکمه کو په فتح مسکې شو، نو حضور پاک انکار نه کړي چې زما عائشه سره مینه زیاته نشته، تقریر شو دا غیر اختیاري. ها بس اوس دا حکم عام دی خو په حق د بنو کې خاص دی. هلکه حدیث تیر دی بیا درته وی متشبع مما لم ینل، څه یو ښځې ته د خاوند د طرف نه څه اعزاز نی حاصل او دا ښځه بله بن خفه کوي. یاره جي بېګا خو ما له خاوند سم بادام راوړلي مړه سم مو خوړل، آیسکریم یې م راوړي هم ورپسې ووهل. یاره دا او پلار نه جامې د کوره راوړي وي دا راله خاوند راوړي دي، دا بله بن خفه کوي. نو خاص په حق د چا کې دی؟ د بنو کې. لیکن حکم عام دی، مطلق به یو ښځه داسې خبره نه کوي چې بله ښځه خفه کړي. که انګور د خواښې مخکې دا خبرې کوي، ګوره حق په حق د بنو کې دی، خو که خواښې په حق کې دا خبره کوي، خواښې خفه کوي، زما د خاوند خو د ډېره خوښې او بېګا دا سیدونه راله راوړي، دا مالټې راوړي، دا سیوان راوړي، دا تور باټینګڼ هم پکې وي، اوږده مخکې ده، نو خواښې پې خفه کړي، خواښې پې خفه کړي، نو دا هم ګناه ده. او که خواښې د انګور مخکې بوډۍ دا خبرې کوي زما خاوند خو ډېر ښه دی چې ښځې لدي لومبې ماله راشي، او وایي چې یاره بس زما خو ته خوښه یې خو مجبوري مې ده او دا دی هغه دی دا او هر څه تپوسونه، نو دا هم ګناه ده. نو ګوره په حق د ښځو کې د حکم یې څه دی؟ متشبع ځان موړ ظاهروونکي، ځان څه موړ په هغه څیز چې حاصل نه دی. خاوند مړه کړی نه ده او ځان موړ حسابوي. د موړوالي نه ظاهري موړوالي نه دی مراده، د موړوالي نه څه مراد دی؟ لکه ظاهري مه غشتی شي چې بېګا مو میان خوړلی دی او دا مو خوړی دا، او باطیني مه غشتی شي چې موړوالي نه مراد حصول د نعم د جانب د زوج نه دی او دلې درکړی نه وي. وما ينهى من افتخار الذرة، ګوره خبره عامه ده لیکن ذره او دې بنې ته ذره ولې وایي؟ یو بل ته ضرر رسوي که نه، ځکه خو دوه خویندې په نکاح غشتل منه دي چې د یو بل سره جګړې کوي، سبا به صلې رحمې ختمه شي. مخکې د شابتې
زما یو بنده فهل علی جناح ان تشبعت چې ځان موړ ښکاره کم تشبعت موړ عد من زوجي غیر راغلی چې راکوي نه خو ځان وکم نور په موړوالي خو پېښ وی که نه فقال والمتشبع بما لم يعطى چې نی ورکړی شوی فلابس ثوبه زور لکه د دروغ دوه جامې اغوستي مطلب یې څه دی یا خو دا تمثیل دی څه دی تمثیل چې د دروغو جامې دی واچولې جامې په انسان باندې محیطي نو دروغ دی په ځان محیط کړل او یا دا چې دوزخ کې به خدای پاک تعالی د دروغو دوه جامې درکړي ابه د اور جامې وي تا نه به توبه او یا دا چې په جامو کې بنده حیا محفوظوي نو تا د دروغو په جامه کې خپل ځان محفوظ کا نو که خاون خبر شي او تا ته وایي چې ټیزنې دروغ ولې وی ما خو تاله بیګا اسم نه دی راوړی ټول دروغ وی نو هغه دروغو جامه دې ته وکړې وه لکه پردی جامې چې دی چولې وي او څوک راشي وي راکه ماله دا خپلې جامې صوب الزور څوک وایي چې دا خو زما د مغصوبې جامې چولې دي وباسه خبیث بچیا نو بے حیا بشي دقه رنګې در باندې خاوند راغی چې دا خو دروغ ولې وی نو بے حیا بشي نو دا ګوره صوبې زورن یا خو په دروغو کې ځان پټ که وبال د دروغو در باندې محیط دی یا تمثیل دی د قیامت دروازې چې هلته به داسې وي او یا صوبې زورن د حیا صوبین د حیا نو د دروغو پردو جامو کې د حیا محفوظه کړه درنه به ختمې شي مخکې لاړ شوه غیرت مې درته ویلي بیا ویمه دا ما خبرې کړې دي خو دوباره وایم وخت پکې تیر دی ما وی غیرت څه ته وایي یو کیفیت هیجانیه غضبانیه کیفیت غضبانیه هیجانیه دا یو کیفیت په زړه کې وقعت فی القلب په زړه کې واقع شي بسبب مشارکت المشارکت فيما يختص یا اختصاص فيما يشارکو لکه زه به دله مثال درکم چې خبر اسانه شي زه به مثال درکم چې خبر اسانه شي ګوره ما ته ګوره لګوندې اختصاص فيما يشارکو مشارکت فيما يختص څه معنا ځان پوهې کوه لکه د یو ښځې د خاوند سره محبت اختصاص دی چې دا به بل چا سره مینه نه ساتي چا سره به ساتي بل چا او دا ښځه بل چا سره هم یارانې کوي نو د خاوند په زړه کې هیجان د غضب راځي په سبب د مشارکت د فیما یختصو پیش وی کنه یا اختصاص فیما یشارکو اسه دی یو عبد د زما ور د شریک دی دبم خدمت کوي زما بم کوي او صرف د کوي زمانه کوي نو دا هیجان د غضب زما په لکه راغی په سبب د اختصاص د چا فیما یشارکو خلاصه دا هیجان الغضب هیجان الغضب کیفیت هیجانیه غضبانیه فی القلب بسبب وقوع المشاركة فيما يختص یا بسبب وقوع الاختصاص فيما يشارك پیش وی کنه دیتا غیرت وی وقال وراد عن المغيرة قال سعد بن عباد لو رأيت رجلا مع امرأته كما د خپل ښځې سره یو سړی ولید ضربته بالسيف ولې ځکه د هغه جما خو ما سره خاص تا او دې بل چا سره مشارکت کوي او مصفح بنیم په پلنو به نه ویم چې دا سړی یاروما په څه به واما فنيغو بوام چې مردارې کما فقال اتعجبون من غیرت سعد زردن اغیرم الله زمانه اغیر دی نو ګوره کته وی الله ته نسبت د غیرت ولې کېږي غیرت خو قلب لري نو غیرتینو الله له قلب نشته نو مراد د الله ته نسبت د اغیرو عقاب ورکول دي چې سړی غیرت راشي نو دله دې سزا ورکوي که نه نو هغه عقاب ته مراد دی شابته بالکل ته په فاحشه تعالی غیرت درځي که نه درځي وایه که نه یا د خپلې ویندې په فحش یا د ښځې په فحش غیرت درځي که نه نو الله له په ټول مخلوق غیرت ورځي ځکه دا ټولې ښځې د الله وینځې دي او ټول سړي د الله مریان دي نو ستا مرۍ چې کوي ستا وینده چې کوي تا له غیرت نو الله لم غیرت راځي مراد د غیرت د الله ته نسبت باندې مې پوهې کړی بالکل ولې الله مدحه خوښه ده شابسې زما هم خوښه ده د الله ډېره ولې خوښه ده ځکه د الله صفات ذاتي دي زما عارضي زما صفت خو ماله الله را کړی دی یو جنۍ وي ښکلې وي دا د ښکلېوالي صفت چا ورکړی دی الله نو دا جنۍ په هغه خپه خوشحالېږي چې ته د هغه د حسن صفت کې حالانکه دا صفت الله ورکړی دی نو د الله خو ذاتي دی الله پې څنګه نه خوشحالېږي
دویم دا چې زمونږ صفتونه زوال قبلوي. دا جینۍ وه خلک ته ګیر چاپېره منډې وي دار چا خوښوي، خو چې کله بوډۍ شي او خولې نه ډیوه جوړه شي او لاړې بیږي زړه پوسکی ته جوړه شي بیا پې څوک څه کوي حسن ختم. خو د الله حسن د الله صفات دا اختتام نه قبلوي، خاتمه نه قبلوي، ځکه یې مدحه خوښه ده. ورپسې شه چې دی ویني عبد او یا مزنا کوي نو غیرت ورځي. د ټول انسانان د الله عبید ما دی الله لم غیرت راځي چې فواحش کوي. شابه شابه سے ها يقول لا شيء أغير من الله وعن يحيى عن باسم تحدث وأن أبا هريرة تحدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله غيرة الله بأن يأتي پدې راځي به مقدره کا ما حرم الله لنا یو سړی په خپل بچی باندې یو شی حرام کړی دی وغه کیدل غیرت ورځي الله لم غیرت راځي. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عروه عن اسماء بنت ابي بكر قال تزوجين الزبير. دا نوې حدیث ته پکې راغی. اسماء وی د زبیر په نکاح واغښتم. زبیر ابن العوام د حضور پاک د ترور دی. وما له في الارض من مال نو د زبیر پزمکه کې سمال پزمکه کې سمال نو سخر ساس سوخان وغیرہ او نه یو مملوک ولا شی قومي بعد تفسیر سوا د نازحنا یو او خو چې پاغي باندې به پټي لو برېستلې نازح حقیقت وي نزح پټي سیرا به انکه او سوا د فرس دا غنه یو اسو پاغي به jihad کو فكنت اعلف راس فرسه ما بغیا راول فرس د زبیر لرا واستقي الماء بوبو می سیرا به وبابا مې راوړلې واخرج غربه بورقبه مې ورته ګنډله واجن اولبه مې ولا اغغل ولا انا كن احسن اخبزو او ما خپل ډوډۍ نشي په حواله شال سامنے راته عمر مې کمو ګوره دا ټول جنکه به هغه زمانه کې کم عمره ودیدلې. اسماء د عائشه نه کشره وا عائشه ته لا مشره ودات سوا کشره وا. ولم اكن احسن اخبز وكان يخبز جارات لي من الانصار ډوډۍ به پخولې ماله ګاونډیانو د انصارو. وكنا نسبة صدق ډېرې نیکې ښځې وې. صدق رښتیا ته وایي یعنې څه بددیانته نه وې دوکهبازې نه وې دروغجنې نه وې. وكنت انقل النوى ما برول اډوکې د ځمکې د زبیر نه که خامخا په دې ځمکه کې کجوري وي د کجوري د مارغان خوري اډوکې ته غورځېږي یا زړې شي نو هغه اډوکې به دوی وخانو له راوړله وخان اډوکې خوري التي اقطعه چې ورکړې وه جدا کړې وه دې ځمکې لره نبي علیه السلام زبیر ته. دا اډوکې به مې په سر راوړل پڼ به مې ته وتړه په سر وهي او دا ځمکه زمانه علی ثلثی فرسخ په 2 ثلثو خو د فرسخ وه فرسخ 3 میله 2 ثلثه 2 میله شو 2 میله لرې وه ما به راوړل. فجئتو یوما یو ورځ رالم په دې حال کې چې اډوکې په سر ځم یو ورځ ورالم او راتلم او دا هغه زمانه وه چې د حجاب نه مخکنی ده. یاد ساته ګورې فقهاو لیکلي دروغ خبره نه ده چې په ښځه دا خدمت د چا نشته. دا هغه استحبابي صورت دی چې د پټو خدمتونه کوي. اگر چې دا د حجاب نه مخکې وه حجاب نه پس دا خدمتونه بند شوي دي حجاب نه مخکې وه لیکن د حجاب نه مخکې اوس هم بعضې خلک په پټو کې دا ښځې خدمتونه کوي. دا اس حق پې نشته بلکې دا حق څه کوي یو ناشنا نه کې نقطه به راته وویم زمونږ فقهاو شامي عالمګیري وګوره ټولو لیکلي دي په ښځه ستا دا حق هم نشته چې تاله په کور کې ډوډۍ پخه کړي د جامو د وینځلو حق دې پې نشته دا هغه طیبا لخاطرها کوي. دا اوس څه کوي د کور د صفایۍ حق دې پې نشته دا نه نوکر نیسه که په خپله صفا کوه که نه. او په دې زمونږ ته ناشنا تاسو ته ځکه ولګېدله چې دلته دا رواج نشته. ورشه انډونیشیا ته زه تلې هلته بلکل نه کوي ښځه هلته سړی چې راشي بورچې خانې ته ځان له ډوډۍ پخوي ښځه ځان له پخوي. یو بورچې خانه کې به ښځه لګیایي چې هغه ځان له پخلی وکړي بیا به سړی ورشي ځان له پخلی کوي. په یو بورچې خانه په یو ځای کې به ښځه ځان له جامې وینځي سړی به ځان له وینځي سړی به ځان له جامې اسري کوي ښځه به ځان له اسري کوي بلکل مکمل.
دلته په عمل نشته دا شکر وباسئ چې ښځې در دا خدمتونه کوي اوس څه کوې دا مې راته بل شان مسله وکړه ټول پکې پرېوتی او ګورئ فقهاو لیکلي دروغ خو نه ده دا خدمت چې دی ستا کوي ستا ځای جارو کوي تا له جامې وینځي ستا د میلمه خدمت خو پیړو شته نه هوټل نه راوړه میلمه هوټل ته بوځه دا د میلمه خدمت ته لګې ته نخرې پکې ویلې کوي او تا له دا پخلي کوي زبس دومره ده چې ډوډۍ هغې له به ډوډۍ ته راوړې نوکر ونیسئ او که وینځه نیسئ او که د بازار نه یې وله راوړې جامې به هم وله راوړې ټینګ شه ملا ګله اوس مې پې کړې واده ونه کړي ملا ګله پې به دې خوږي ګورې سم شه مخکې ده نو ګوره ویډو کې مې په سر ور روانم ملاقي شوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم معه نفر من الانصار فدعاني ذي وبللم خینې وه ثم قال بیا وی اخ هغه الفاظ چې اوښ ته وایي اوښ سملوي لیحملني خلفه دې وروسته کېنولمه ما حیا وکړه پس په دې نه چې پیغمبر سره شاته کېنمه ولې زما د خور خاوند دی زما د خاوند د ماما زوی دی او حجاب نه مخکې هم ده او لمس خو نه راځي په اوښ باندې الصحیت ان اسیر مع الرجال چې حضور پاک سره نور بلا سړي دي سړو سره یو ځای نه ځم حیا مې وکړه حالانکې د حجاب نه مخکې ده او زبیر او د هغه غیرت مې را یاد شو دی مناسبت د باب شو او زبیر اغیر الناسو ما وی خو غوسه راته نه شي چې ته د ټولو سړو په منځ کې حضور پاک سره را روانه وي سړو به درته کتل نو پوه شو نبي صاحب چې ما حیا وکړل په مدا لاړ نو بیا رالم زبیر لا وقلت لقيني رسول الله وعلى راسي النوى معه نفر من اصحابي فاناخ لاركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى استاد اډو کې رولند پټینا دا اشد په ما مې روبو کوې معه خیر دې کسوره شوی نو پروا نشته ارا باندې شدي تکلیف د زیات کې سوره شوی به قالت حتى ارسل الي ابو بکر بعد ذلك بخادم پیرات ابو بکر پلار یو خادم راولېګا خادم اطلاق په مذکر مؤنث دواړو کېږي نو کافی شمال سیاست د فرض نه سیاست څه ته وایي معنا مې کړې درته قیام علی الشیء بما یصلحه سمې وې د یو شي قیام نگهبانی قیام علی الشیء د شي نگهبانی کول په داسې طریقه یصلحه چې استیو نو داسې یو وی دی راولېږلی یا غلام چې زمونږ سیاست د فرض وکړي د فرض قیام وکړي قیام په فرض وکړي په داسې طریقه چې د فرض اصلاح وشي یعنې د فرض خدمت کوه سیاست دې ته گویا کې زه یې زاده کړمه ولې هغه اډوکي به بیا هغه راوړل پټو ته به بیا هغه خادم ته دا زمونږ د خلکو سیاست په معنا پوهېږي نه دا مونږ چې ورته سیاست وایو دا څه دا قیام علی شی بما یصلحه چې د یو ملت د یو ډلې سیاست کوي په داسې طریقه چې د دوی اصلاح وشي دوی له ښه مشر مقرر شي چې د دوی اصلاح وشي د انفرادي جدا ګوره سیاست د دارم دی لکه پلار د کور به سیاسي مشر دی پلار د دې ټول کور نګهباني کوي څنګه نګهباني کوي چې دې ته نقصان ونه رسېږي د دوی بچو مې اصلاح وشي د دې ښځې مې اصلاح وشي او دوی مصلحین جوړ شي او دوی چې ته فاسقان او غلط جوړ نه شي د کلی مشر د کلی سیاسي مشر دی د کلی د امورو نگرانی کوي د اصلاح په خاطر گورنر د ټولې صوبې سیاسي مشر دی د ټولې صوبې د خلکو د اصلاح کوشش کوي او هر چا باندې نظر ساتي جنگ جګړه ونه کړي 150 ظلم ونه کړي 150 زیاتې ونه کړي او د ملک مشر د ټول ملک سیاسي ګوندون مشر دی هغه څه د ټول ملک د اصلاح خیال ساتي چې دا اوږې نشي دا نار نشي د دې جامه برابرې دوی ته د غنمو ضرورت چې بار ملک ته ورته راوغواړم دوی ته د وړو ضرورت بار ملک ته ورته راوغواړم دلته د کپړې ضرورت بار ملک ته راوغواړم او دلته غنم زیات چې ولې په بار ملک باندې خرڅ کما دوی په میانس کې جګړې جوړې نشي قاضیان ورته مقرر کما د اسلام په توګه دوی فیصلې وکما چې ظالم په مظلوم ظلم ونه کړي لکه حضرت عمر چې کړی ابوبکر چې کړی دا ټول سیاست دی که زمونږ هغه سیاست چې په هغې کې حاکمیت د الله او د رسولي هغه سیاست چې هغې کې حاکمیت د چی د الله او د رسولي هغه ثابت دی او کوم سیاست کې چې حاکمیت د الله او د رسول نه لکه مغربي او مشرقي یورپ او امریکا هغه بیا کفر دی سیاست خو مطلقاً ممنوع نه دی حضرت ابوبکر صدیق نو
حضرت عمر فاروق نو او په جمهوریت او په اکثریت هغې فیصلې نه دي کړې. رسول الله مبارک د بدر قیدیانو کې په چا فیصله وکړه؟ میټینګ یې وکړه په اکثریت. د احد دپاره یې مشوره ونه کړه صحابو سره، نو مشوره سره پاره کوي چې ما له رای راکړې، اکثریت سره یې ورکړي، هلته رای قایمه نه شوه، پیغمبر خپله فیصله وکړه. نو کوم ځای کې چې حاکمیت د چا وي؟ د الله او د رسول وي مولانا صاحب، نو هغه سیاست عین شریعت دی، عین دین دی. خو چې ټول امور تابع د قرآن و سنت وي. یو خبره ده چې کم انتظامی اموري نو هغې کې تاسو ته ما ویلي و، هغې کې د شریعت پابندي نشته، هغې کې بیا مشاورت دی. هغې کې د مشاورتو کې په انتظامی امورو کې څونه پولیس نیول پکار دي، څونه پوجان نیول پکار دي، مثلا د انتظامی امور دي، څونه چوکۍ جوړول پکار دي، څومره تاڼې جوړول پکار دي، څومره د پولیس مشران جوړول پکار دي. اوس په دې کې دا شریعت څه خبره نشته، دا د خپل انتظامی امورو ته ګوري. د انتظامی امور دي، خلکو له څومره لارې جوړول پکار دي، څومره پلونه جوړول خلک وایي دا دوی قانون سازي کوي. قانون خو د الله او د رسول دی. دا سادهګان دي، پوهېږي نه غریبانان، دا سادهګان دي نه پوهېږي. دوه قسمه قانون سازي ده، یو هغه چې کم اصل او مقاصد دی او هغې کې د قرآن و سنت نصوص پراته دي، هغې کې ته نشې کولی قانون سازي. هغې کې خو نص موجود دی چې د قاتل دا سزا ده او د زاني دا سزا ده. یو انتظامی امور دي، نو پارلیمنٹ په انتظامی امورو کې قانون سازي کوي. هغې کې خو اختیار دی تعالی، پارلیمنٹ ته ساجت دی. قرآن و سنت شته که نه؟ نه، قرآن و سنت خو د مقاصدو کې د انتظامی امورو کې به څه کېږي؟ مثلا یو علاقه د ضلع 400 ده او دا زیاته شوه او خلک غواړي چې دا 2 ضلعې کول پکار دي، دا به څه کېږي؟ پارلیمنټ ته به ځي خبره. پارلیمنټ به په دې مشوره وکړي چېرې دا یو ضلع جوړول نفوس څومره دی، افراد څومره دي، د عمره دي، دا به 2 ضلعې کې 2 ضلعې شي، 2 ډیسیګان به مقرر شي. هغې دپاره به تحصیلونه شي، په هر تحصیل کې به خپل ځان له ایسې مقرر کړي، هغې له به ججان راشي. دا قرآن و سنت کې نشته. دا پارلیمنٹ د دې لپاره بیا قانون سازي کوي. دا څه اختیار صوبو ته دی، د صوبې پارلیمنٹ ته دی، څه اختیار د مرکز پارلیمنٹ ته دی. خو داسې نور د دنیا قانون سازی دی، لږې نه دي، ډېر شی دی دی کې دا انتظامي امور خو دومره دي چې لا تعد ولا تحصا دي. نو په دې کې عوامو ته د قانون سازی اختیار شته دی، عوامو ته د قانون سازی اختیار شته دی. خو د دې قانون سازی اختیار قطعا و یقینا عوامو ته نشته دی چې کوم د قرآن و سنت مقاصد دي او نصوص دي او هغې کې د قرآن و سنت احکامات راغلي دي. د هغې خلاف قانون سازي کفر ده، بیا ته نشې کولی. نو دا خبره غلطه ده چې قومي اسمبلې او صوبې ته څه ضرورت دی، بس د قرآن و سنت شته که نه؟ قانون خدای جوړ کړی دی او دوی دلته قانون سازي کوي، عامې خبرې کوي، خلک په دوکه کې ورواچي. هلکه قانون سازي خو په امور انتظامیو کې ده. دې کې خو پیغمبر مبارک د خپلو صحابو سره مشورې نه دي کړې. په دنیاوي امورو کې خو پیغمبر په خپله وایي چې دا ما قول وحی نه ده. دې کې خپلې فیصلې کوي. یو ځل چې فرمایلی و چې دا په کجورو کې تاسو دا پیون مه لګوئ، په هغه کال کجورې کمې وشوې. وایي د الله رسوله موږ به پیون لګو قلم او تاسو یې مه لګوه. وایي ګوره زما خبره په شرعي امورو کې څه شی دی؟ وحی ده. دا دنیاوی امور دي تکوینی، دې کې تاسو خپلې فیصلې کوئ. دا قرنګې په تکوینیاتو کې بادشاه یا پارلیمنټ خپلې فیصلې کولی شي چې د عوامو د صلاح سره تعلق دی، د ملک د صلاح سره تعلق دی، هغې کې کولی شي. او تشریعي امور چې کوم کې شرعي کې بیا 2 قسمه دي، یو مقاصد دي او یو انتظامی امور دي. مقاصدو کې نشي کولی. زمونږ د پاکستان د دستور د آیین په سر یې لیکلي دي، په چا؟ په سر، چې څومره قانون سازي دلته کېږي به د قرآن و سنت تابع وي. وګورئ د آیین په سر لیکلی شوي دي، 1973 آیین، او دی لیکلی دي چې کومه قانون سازي د قرآن و سنت خلاف وشوه هغه کالعدمي، او دی لیکلی دي چې سپریم لا او مشرع قانون هغه قرآن و سنت. د دې وجې نه چې داسې قانون سازي دلته وشي لکه مخکې چې په دې ته قانون سازي وشوله، نو فورا عدالت ته لاړه. اوس د قانون ته چې ته پې ده ووایې چې دا خو د شریعت خلاف دی، دا خو د قرآن و سنت خلاف دی، دا ولې داسې وشو؟ نو عدالت هم ختمولی شي، او اصل قانون عدالت لارم نشي ختمولی.
تاسو پوه شئ په خبره. نو دا سیاست لفظ مونږ خلکو شرمولی دی. سیاست دی او سیاست دی او سیاست دی. یو د سیاست د حصول سیاست څه ته وایي؟ دغه قیام الشی بما یصلحه. بعضې خلک یو بل ټکې وایي، دا ما ویلې دا خبره خو بیا درته کوم. مړه وایي دا په سیاست کې د ښځې او سړي یو رای ده څه، او په دې وټونو کې خو د ښځې او سړي یو رای ده. دا خو سیاست نه دی. دا وټه دې ته چا سیاست ویلی دی؟ وټه چول خو سیاست نه دی. سیاست خو اصلاح ده، قیام الشی بما یصلحه دی. دا اوټ اچول د سیاسی مشر د انتخاب طریقه ده. پوه نه شئ په خبره؟ دا اوټ اچول د سیاسی مشر د انتخاب طریقه ده. دا اوټ اچول دا طریقه انتظامی ټیک نه ده، دا برابر نه ده، خو انتظامی امور دي. په دې باندې تاسو ریټ کولی نه شئ. دا طریقه زه وایم چې غلطه ده. زه چې د سړو اړو وې نه، نو نن به دا ګند نه راته. زه وایم چې د زیری اوټ وې، چې څوک دي زیری اوټ وې، نو نن به نیکان خلک راتلل. اوس دا طریقه ټیک نه را. اوس د دې طریقې دپاره څه پکار دی؟ دې له اوس داسې قانون سازي پکار چې دا ختمه شي. په زور خو دا نه شي ختمولی، په جبر خو نه شي ختمولی، په ټوپک خو نه شي ختمولی. دا په څه ختمه؟ دا چې کوم ځای جوړه شوې دلته به ختمېږي. دا کوم ځای جوړه شوې ده؟ دا په پارلیمنټ کې. دا به په پارلیمنټ کې ختمېږي. پارلیمنټ کې کله ختمېږي؟ چې 2/3 اکثریت سره راشي. نو دا که ته ختمول غواړې چې د زیری دی راشي، نو ته پارلیمنټ ته نیکان او عالمان 2/3 ولیږه، دا به ختم شي. خو چې ته نه لیږې او بیا ګیلیم کې، ته نه لیږې او ته ګیلیم کې، او ته دا وایې چې د مولیان د دې سیاست کې ګوتې هم نه وایي، نو څوک به راځي چې مولیان سیاست کې ګوتې نه وایي؟ همدغه ګند به راځي. هغه ګند چې راشي بیا ستا خلاف به فیصلې کوي. نن یې راله دغه فیصله وکړه، سبا به دله انتظامي کې خو اختیار دی. سبا به بل څه سبا به دا انتظامي فیصله وکړي چې لوډ سپیکر بند. سبا به در باندې دا فیصله وکړي چې تقریر به ته رضا نه کوې، تاله به تقریر د حکومت نه میلاویږي، هغه به کوې. سبا به دا فیصله در باندې وکړي چې دا انتظامي امر دی، دا چې څومره مدرسې دي دا به د حکومت لاندې وي، دا به ازادي نه. مدرسین به رضا نه خبرې نه کوي، بیا به څه کوي؟ شکر وبس چې زموږ علما کرام سره لقی. او دا 100% اسلام کې دننه زمونږ دا مشران هم نه دي. زم دا نه وایم چې هغوی ټول کار 100% اسلام کې دننه دی. خو څه نه څه خو سر در لقی که نه؟ که دی نه لقول قسم په خدای دجالي فتنې دومره خطرناک تیزی سره روانې دي که نه، دومره په تیزی باندې، دومره په تیزی چې نن برې په دې ټول ملک کې، په دې ټول کلو کې دا جنکۍ بربنډې به روزي وګرځي به، لکه پنجاب کې چې څنګه روتې. بیا به څه کوې ورسره؟ نن در باندې قانون په پابندي ولګوي، بیا به څه کوې؟ شل خبرې پکې شته. هغه اصل سپریم لا دله ختم کړي چې قرآن او سنت سپریم لا نه دی، لکه ترکیه کې چې ختم کړی. بیا څه کوې؟ بیا به ورته وایي چې مولا ګیره پرېښودل ممنوع دي، خرایه پټکې پرېښودل ممنوع دي، خرایه. څه کوې ورسره؟ خدای ګواه دی دومره په تیزۍ سیلاب د بېدینۍ روان دی چې په دې کورونو کې به راته خلک ولاړ دي، دا نوجوانان هلکانو چې ملا صاحب ګیره خرایه. بیا به تا پسې خلک نه چې در پسې راوځي. خو شکر د دې سیاسي مولیانو باسه چې یو منظم یونټ یې جوړ کړی دی، یو منظم جماعت یې جوړ کړی دی، او په هغه منظم جماعت یو مشر اواز وکړي ټول ورپسې راوځي. ګنې چې دا منظم جماعت نه وی او د یو کس په خولې د ټولو راوتل نه وی، خدای شته چې دا دجالي نه ګیرې وخورئ، دا مدرسې دله بندې کړي، ته بیا څه کولی شي؟ دا ټولې خبرې مولانا صاحب د ظاهر سره سوچونو باندې سوچ مه کوئ. دا یو ډېر لوی تفکر غواړي، ډېر لوی سوچ او ډېر لوی فکر غواړي، ډېر لوی فکر غواړي. دا ډېر زه دا ما ووایي چې زمونږ په ډېر امور چې هغه د سیاست د حصول امور دی، هغې کې ډېرې خامې دي. دا اوس چې مونږ په دې بلا چاهده کې د یو بلا له وټ ورکړه، مونږ خو دړه د پاسه ورکړی، یقین په خدای وکړه دړه د پاسه، خپلو کې ناست شو، علمو نه غوښتل. خو صرف مشرانو دومره ووایي چې د خنزیر او د سپي مقابله راشي، نو بس پیله بیا د لویې فتنې نه ځان بچ کړی، نو په خیر دی، په وړه فتنه ځان بچ کړه، خو چې لویې نه بچ کړي، لویې فتنې نه ځان په وړه فتنه بچ کړی، نو صحیح شوه. پښتانه وایي باران او د ناوې فرق دی. څوک دلته کې دا وایي چې دا دغه سره ناست دی، هغه څه ښځه سره پلانکی سره په دغه کې ناست دی، په غیږ کې ناست دی، ټول دروغ وایي.
او دا ما ته یو سیاسي ګوندون نه نومې د تنالم زمونږ په دې علاقه کې شته نو ما ته وی چې دا تاسو دغه سره چې شریک ناست یې څه ورته وایي جماعت اسلامي یو ملګري راته وایي مریم نواز سره ما وی ښه مې په قومي اتحاد کې ستاسو د ټولې پټۍ یو وي تاسو پکې وی که نه بیا توفیل پکې وکړه نو هغې کې خو بیګم نصیب و یو ځای ناسته وی غلی شو او مې مودودي صاحب د فاطمه جنا سره یو ځای وی دا سیاست نو مې دا سیاست او د پاکستان په آزادۍ کې مسلمان هندو سره و مولانا حسین احمد مدني او ګاندھی به په یو سټیج ناستو دا خو بعضې امورو کې مولانا غټه مجبوري وي د بعض انسان یو غټه فتنه دجالي فتنه را اوس ګوره فوج پسې نښتې سپېره بچې ته چې فوج کمزوري کړي ملک تباه نه شو ګوره فوج خو د ملک هغه ریړ کې هډې ده فوج خو ستا په فوج باندې چې د عوامو اعتماد ختم شو او فوج عوام د یو بل سره وجنګول ملک تباه کړ فوج پسې نښتې نو دا مولانا صاحب بنیاد د خبرې دارې زه تاسو ته سیاسي خبرې نه کوم خو په یو مقصد مې پوهولی هغه مقصد دا دی چې سیاست مفهوم چا پېژندلی نه خلک اټونو ته سیاست وایي خلک په سټیج ناستې سره سیاست وایي خلک الیکشن ته سیاست وایي هلکه خدای ته وګوره مفتي صاحب هم خدای ته وګوره دا سیاستونه نه دي سیاست وپېژنه مخکې دا شابتې په بنګلادیش کې د علماو سیاست لږ کمزورې شوی دی شته هلته سیاسي ګوندونه خو داسې نه لکه د پاکستان ورشه د دنیا علما پانسي کړل یو مولا رانیسو پانسي کوي ورشه په سعودي عرب غوندې ملک کې د علماو سیاست نشته په قسم په خدای د دنیا علما زیر زمین دی پته نه لګي دا چې څه کوي ورشه وګوره چې څه نن سبا نه کېږي نن سبا څه نه کېږي توبې وباسي مولا څه نشي ویلی غریب زه ورپسې شه كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فارسلت چا سره ناکید وی صفیه یا ام سلمہ دا راوی کاتب غلطی ده دا عائشه وا څوک وا فارسلت احدى امهات المؤمنين بصحفه یو ام المؤمنین کا سره ولېږله دا زینب وا فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها دا څوک وا عائشه وا وهلو کل اغي بي چې د پیغمبر مبارک په کور کې وا په ید د خادم نه مراد خادمه ده هغه وها فسقطت الصحبه دا ولې غیرت راغی چې پیغمبر ما کړه د خوراک بدور کوم ته ولې را لېږي فانفلقت ټوټه شوا فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحبه هغه ټوکړې را جمع کړې ثم جعل شروش يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحبه الطعام دمر تواضع د پیغمبر کدی بیبي ته وی چې شابه راغونډې کا هم به راغونډولې لیکن په خپله دا خدمت کوي ويقول غارت امكم من دې مهلاکې شه غور څه ته او یصبح ماؤکم غورا چې جوري شي اوبه ځمکې ته جوري شي نو مور دې ځمکه کې جوره شه مور دې مړه شه غیر اختیاري د خولې نه وځي ثم حبس الخادم حتى اوتي راتلو شو د پکاسې من عند التي هو في بيتها عائشه فدفع صحفه الصحيفه الى التي كسرت صحفتها وامسك المكسوره في البيت التي كسرت خبر اخلاص کړه نوې کاسې را دي نه واغستا غلې ورکړه ځکه دا د زوات الامثال نه دي کاسې کنه یو شانتي دي ای ولا ورکړه لیکن دا عائشه له غیرت ورغه او پیغمبر مبارک ډیره غوسه ورته ځکه ونه کړله یو د عمر د دې کمو عمر کم ډیره گزاره به رسول الله مبارک ور سره کول او دویم دا چې یو من وجه د دې د غوسه مناسب هم وه چې زه په کور کې ما کره نوبت دی او په هفته په زمانه نوبت راځي په نهم ورځ زمانه نوبت راځي په اتمه نو بیا ولې تاسو زما د کور کې زه به وله ډوډۍ ورکوم تاسو ولې رالیږئ چې ستا نوبت یې ته وله ورکوه که نه عمر کمو حضور پاک به ډېره ګزاره ور سره کوله ورپسې شه کله تکړه شه او افدي ابي وامي ها وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا
تیر شوی دی چا باندې د خوشحالۍ نه وجاړل. ها دا منامی معراج. ها خوشحالۍ نه. ها إني العالم عائشة ما تپتر چې ته کله مانه خوشاله وإذا كنت چې کله ما باندې غصه دواړه راته معلوم. فقلت من أين تعرف ذلك يا رسول الله؟ فإذا كنت عني چې ته کله مانه خوشاله فإنك تقولين لا ورب محمد چې قسم خوري زمانو مخلي. وإذا كنت غضبا چې کله غصه نو قالت لا ورب إبراهيم يا رب محمد نه يا رب إبراهيم. قالت عائشة سوي قلت أجل بالكل خبر دي ټیک الله رسوله والله يا رسول ما أهجر إلا اسمك صرف نوم دې نه علم ګرل کې محبت مې د زری وای شي. دا ګوره دا بیا ما تابلو د جمعات د مولا خبره کړې ده ټوله کور کې چې جون دی کنه نو 100% سړی داسې نشي پاتې کېدی چې لکه څنګه عوام چې د جمعات کوم خیال ساتي هغه موږ نشو کولی. ژوند هم دی وسره یا د مور او پلار او د استاد او د پیر صاحب خبره مې ته کړې ده. ورپسې چا کوم غیرت مې په خدیجه ولې لکثرت ذکر ایاها وثنائه ما لبره غسرات لها. قصب مال غلرها. او ضبط دفاع د سړي د لور نه په غیرت او په انصاف کې چې د چالور سره څوک ظلم کوي نو پلار لام غیرت راځي. چاله غیرت راځي د لور پلار لا. ها مثلا د یو سړی دی هغه د چالور سره ظلم او زیاتې کوي نو پلار یې وایي چې ته ولې ظلم کوې؟ ته خو په کار خدا لري چې ته ټول محبت زما د لور سره مختص کې او ته په هغه اختصاص کې مشارکت کې بله ښځه دې خوښه ده نو د پلار له غیرت راځي. شابه بنو هشام ابن مغیره اجازت غواړي مانا په دې کې چې په نکاح ورکړي لور خپل علي ابن ابي طالب لا. دا څوک د ابو جهل لور هشام ابن مغیره د هغه بچي یعنې د ابو جهل لور دی ورکوله. ولا آذان ثم لا آذان ثم لا آذان مګر کې اراده لري دا غیرت راغی حضور پاک ته چې ابن ابي طالب زما لور طلاق ورکړي چې فاطمه ده او د هغوی لور لري نکاح وه دا عورا یې نوم د ابو جهل لور وه. فإنما هي فاطمه زما په وحې ټوکړه ده یریبني خفه کوي ما لره هغه څیز ارابها چې خفه کوي او ضرر رسوي ما ته ما اذاها. ای مولانا صاحب اوس که ته سوال وکړي چې دا خو د علي حق و چې دویمه ښځه وکړي ولې رسول الله مبارک پرې غصه ورله چې دویمه به نه کړي؟ وجوهات یې ډېر د بنو په منځ کې خامخا جګړې راځي. سبا به د فاطمې او د دې جینۍ په منځ کې جګړه راشي چې راشي فاطمه به ورته پلار یاد کړي چې ته خو د ابوجهل لور یې. خلک کوي داسې که نه ستا پلار خو داسې کیدی شي په غصه کې راشي او دې ته خپل پلار یاد کړي رسول الله مبارک نو دین به تباه شي. او دا د پیغمبر په خپله وي چې بن ته خامخا ضرر رسي ضرر ورته ځکه وایي دا جینۍ به فاطمې ته ضرر ورسوي نو خامخا په ژوند کې ځکه د پلار کنځل ورته ونه کړي خو په ژوند کې خامخا ضرر رسوي چې ضرر ورسېږي دې ته دا ضرر چا ته دی؟ پیغمبر ته. پیغمبر ته ضرر چا ته دی بیا؟ بل دی راځي من آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك الله ان يأخذه. نه پوهېږې په خبره؟ بل علي په خاموش پاتې شي کېدی چې د علي زیاته مینه هغه جینۍ سره شي نو بیا د علي له طرف نه پیغمبر ته ضرر رسېږي نقصان به پیدا شي. او مولانا صاحب علي دې ګزاره وکړي که نه دویمې ښځه چې الله پې دونه فضل وکړ چې سیدة نساء اهل الجنه والا خدای ورکړ او دونه فضل پې خدای وکړ چې د پیغمبر زوم شو او دونه فضل پې خدای وکړ چې د دې جینۍ بچي حسن او حسین سیده شباب اهل الجنه دي نو چې دونه الله مهرباني وکړه نو څه دې بیا ګزاره وکړي د فاطمې په ژوند بیا بله ښځه هغه ونه کړه چې وفات شوه بیا بله کړې که ته وایې د هغه حق دی بالکل دا به زه منم چې حق یې دی دا به نورې به پرېږدو انصاف به وکړي دا نه به پیغمبر خفه شي او نه به فاطمه خفه شي لیکن کم از کم د الله کتاب باندې دومره لوی احسان دی چې په خپله خوښه تعالی الله
سیدۃ نساء اهل الجنه درکړي او دا غي بچي سیدا شباب اهل الجنه دي ازامنو په دې ځان ته پیغمبر مبارک ودرولې ها نو څه گزاره بسړې دا یو لاس نه پړق نه خېږي کړه زما کې لاړ شو سلوخ بل ځای کې 50 دي ٹھیک بعض علاقوں کې بس خدي سلوخ بي بعض علاقوں کې بسوي 50 اوسم بعض علاقوں کې خدي کمی په بازو کې زیاتې یا په لومبیا زمانہ کې به خدي سلوخ په یو سړی په سر او په بل علاقه کې به بیا ورستو 50 شي یا لوز نه به ټوله به ملتجئ وي سړی تا سبه خويندې وي سبه لونه وي سبه نوسه وي سبه تروريان وي من قله الرجال وكثره النساء دا ولې یا به پیداوار د خزو ډیری ماده ته ویلې دي یا به جهادونو کې سړی مړ شي خزي وړي پاتې شي شابه تیر شوی دی حدیث ها نگهبان ها دا هغه زمانہ و چې د حجاب نه مخکې وه نو چې ذو رحم محرم نه دی داخليږي دخول په مغیبت هم نه کېږي هغه زمانہ کې هماوې خیو بل کره بتل کنه دې زمانہ کې مغشته شي خو د ترز وی بوالو د ماما وی بوالو کویږي په ماما بوالو ترور خاون بوالو نه دی ورته احتمالات پکشتا شابه الحم الموت موت سمانا مرگ دی مرگ هلاکت تا وی زو الموت زو هلاکت ولی کلی ورسر یوزل دی رواندار سترګې واضح شوي او یوزل زنا وشوه بیا به ټول عمر زینې په کور کې بیا د لیور نه څوک ته خلاصېدلی شي یا خو لیور سره په یو کور کې دی جنجال به بیا جوړي شابه ته تکړه شه تکړه شه زمانم غذا کې دی ارجع لار شه په حج مع امراته کا شابه ته او چې سړی د سړی دا ګوره د حجاب نه مخکې خبر چې کم دار دي کنه حجاب نه مخکې شابه ته ځان له شو وسر علی سب فقال دا ولی امام بخاری ترجمه الباب شارح کا جمعات کې نور سړی وو تهمت پکې نو فقال والله ان كنا تاسو د انصار د خذل احب الناس الي باب يعينها من دخول المتشبهين بالنساء على المراه اجلاغان دا دنه داخليږي ټیک د چې دوی نه څه ګناه خو نه کېږي خو د ښځو الوی د ښځو د اندامونو بار الوی په الف لام و رامیانه ها تیر شوی دی ها هی تینو مو یاد دي کنه کتاب المغازی کې تیر شوی دی ها زتا ته د غیلان لور خیمه دا خو په کورونو کې ګرځیدل وته پته او تقبلوا باربع وتدبروا بثمان خبره مې کړې ده ها او سخذ کسړو ته ګوري خو من غیر ریبت چې د شهوت په بنیاد نه کتیش خذ سړو ته ها د عائشه راضی کنه چې حبشانو ته قتل او ماره تسویل چې هغه دو بیبیانو ته وی چې عمیامان انتما یاد دي ام محمول لپاره او په تقوا شبا چې زستړی شوم نو پیغمبر را روان شو فقدور اندازه ولګوي اندازه د هغه جنې چې نو عمرې او حریث وی په له وګوره نو عمره دی یو حدیث خود دې ډېر روایت دی په دې نو څه ډېر سات ولاړم پیغمبر را ډېر سات ولاړم چا به دې او وتی شي چا وا
قالت خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر دي مناسبة دباب دي قضاء حاجة لتري فعرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. عمر دا شغل ذكوالي حجاب نازل شيء. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له في حجرته يتعشى لولا ما صوتان يقول الله كلا عرقا وهوى عرق أغي وهي توي تشلوكي وسري وانزل عليه فرفع عنه وحي نازل شپور تشو وهي ويقول قد أذن الله لكن أن تخرج لحوائجكن باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره خاون إجازة واني یا دلالتن یا که خاون صراحتن یا خاون ته پته چې په دې گاون کې یو بل کرولو مړو لو زی خیر دی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم يستاذن المرأة احدكم الى المسجد فلا يمنعها واجازه راغبه ما يحل من الدخول والنظر الى صاحب الرضاع وبه رضاعي بلار خطاف البلار دي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قال جاء عمي من الرضاعه فزارنا عليه فبيت عاذنا له حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته عن ذلك فقال انه عمك فاذني له ده مناسبه شو. قالت فقلت يا رسول الله انما ارضعتني المراه ولم يرضيني الرجل ندخد خاو د رضاعي مور راضي نورادي دي سړي خو په نه دي راکړي چې سړي رور راضي. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عمك فليلج عليك. قالت عائشه وذلك بعد ان ضرب علينا الحجاب. قالت عائشه يحرم من الزراعه ما يحرم من الولاده اي من النسب ترشوي. باب لا تباشر المراه فتنعفعتها لزوجها. ايه اسنه چې یو خدای بل تخپل اندام خي او یا هغه خاوند ته وي هغه بیا سوچ کوي کنه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تباشر المرأة والمرأة بشرت يوبل تنخي وتنعتها بهذا اخذ صفات كيد بشري خاونتا كانه ينظر اليها دا سدا چې وتګوري بیا كانه زمانہ وتصور کې بیا دا غفظل کې د خدای اندامونه ګناه ده. وبه قال دین معلومی کې دا چې خدای خپل خاون تر بل خدای د اندامونو ذکر نه کوي. وبه قال حدثنا عمر بن حفص لياس قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة بشرين خي وتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. بس بكم على ناس بالكتاب صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.